د خواهش او د منشا نه بغیر د هغې واده د چا څه کوي تپوس دې وکړي خبر دی کې په دې باندې خدا بې حیایي به هم په معاشره کې نه چې ځان له به جنکۍ په خپله خاوندان ګوري او په خپله به تعلقات د چا سره برابروي او په خپله خوښه به داسې ازاده معاشرې نه ولي ته د کور مشر ته شریعت دا اختیار ورکړی چې کوم او برابر نه و نو دی رد کولی شي دا نکاح نو په نکاح ورکوي بې واده به تاسو کې والصالحین او د نیکانو غلامانو من عبادکم ستاسو بر غلامانو کې بخوا غلامان یا و ایمائکم ستاسو وینځي او باغې کې نیکان دي صالحان دي ښه خلک دي د هغې نکاحونه کوي نو وکوي نکاحونه نکاح دا پیغام به معاشره کې عام کوي وایي ان یکونو فقراء که دي غریبانې وسې د واده نه کېږي اراده دې وکړي یغنیهم الله من فضله مالدار به کې الله د خپلې مهربانۍ سره دا نه چېره زه ځان نشم ساتلی ښځه به څنګه ساتم د رزق انتظام به الله کوي دا ستا ذمواري نه د الله نه والله واسع علیم الله پوهه دی علم والا دی وليستعفف الذین ځان دې پاک وساتي د ګناه نه هغه کسان لا یجدون نکاح چې نه بیا مومي نکاح وس د واده نشته یا وسایل او اسباب د واده نه دي فراهم او واده نه دی کړی نو هغه دې ځان پاک وساتي د ګناه ځای دې نه ورځي د بې حیایۍ ځای دې نه ورځي حتی یغنیهم الله من فضله تر دې چې مالدار کې الله په خپل فضل سره والذین یبتغون الکتاب هغه کسان چې لټي عقد مکاتبت په خوا زمانه کې غلامانو نو کله به د خپل مالک سره لیکل وکړه چې زه به تعالی دومره روپۍ درکم او ته به ما آزاد کړي نو دغه غلام ته به مکاتب غلام وایو او د دې دوانو به چې کومه معاهده وشوه نو دا به عقد مکاتبت نو دلته الله مسلمانانو ته ترغیب ورکړي چې دا مکاتبت وکړي د غلامانو سره والذین یبتغون الکتاب کسان چې لټي مکاتب کېدل عقد کتابت کول غواړي مما ملکت ایمانکم دا غلامانو نه چې مالکان دي خلاصون استاس فکاتبوهم نو لیکل ورسو کوي ان علمتم فیهم خیرا کپه جنې تاسو بجو کې د خیر یعنی ایمان په کې د معلومي مسلمان در تحکاری خېګا او واتو من مال الله الذي آتاكم مال الذي آتاكم ورکیا وی تا د مال د الله غنا چې تاسو نه درکړای ولا تکرهو فتياتکم زور مکوي پر خپل جنکو باندې جنکو نه مراد د وینځي دی وینځي مکه مکرمه کې مدینه منوره کې د عربو په معاشره کې ځینې ظالمان دي چې هغه وینځي ساتل وي او هغه وینځو باندې به زنا کوله خلق بولا راتله دیو په پیسې ګټلې نو دا د مال ګټلو یو ذریعہ او لارې ځان له جوړه کړو بدترین عادت دا رنګي مسلم شریف کې حدیث ته جابر ابن عبد الله رضی الله عنه چې د عبد الله ابن او ابي دوه وینځوي عبد الله ابن ابي کوم چې مشهور منافق د یوینو موسیقو او دویمه اومیمه دوه مسلمانانی شوي او ابن عبید اقوالا په زنا باندې مجبوره کولې او په دې به پیسې ګټلې نو دې دوه نبی له سلام ته شکایت وکړه دا آیت نازل دا رنګي ابن عباس نه یو بل روایت ده چې دا جاهلیت په دور کې خپل خلکو خپل وینځي په زنا مجبورولې او د دې باندې به پیسې ګټلې نو الله دا آیتونه نازل کړه چې ولا تکرهو فتياتکم تاسو زور مکوئ په خپل وینځو باندې او زیاته و سمکوئ په زور باندې پاوی د ګناه دا کار مالي پیسو د ګټلو ذریعہ اوسنۍ زمانه کې خلکو تقشان چا اسی زنانه ساتلی چا خپل رشته خلک پیسې به ګټي د ګناه او بدکارۍ په لار کې استعمالي دا ډېر ناجایز او ناروا نو ما زور مکوي په خپل وینځو باندې علل بغای د بدکارۍ ان اردنا تحسنا کای اراده لري دیو د پاک دامنۍ یعنی د نکاح کول اراده لري پاک او صفا ژوند تیرول غواړي نو دا کار مکوي هغه پاک نکاحونه وکړي لتبتغوا عرض الحیات الدنیا لپاره چې ولټوي په هغه باندې سامان د ژوند د دنیا
او من یکرهون چا چې ظلم وکړ د اوس زور په وکړ دینه پسم د ګناه په کار باندې مجبور کړه بین الله من بعد اکراهنا یا چې مخکې بچا کړه الله به معاف پاینده بدانه کوي الله پرسته د زور کول نه پدې باندې بخون کې مهربان ده یعنی دغه وینځو ګناه نشته وینځو ګناه نشته د دیو دا مشران اقاګان په زور دیو په دې ګناه کې مبتلا کړل